نبات الارض هغه زرغونه د ځمکې مما یاکل الناس چې خوري د هغې نه انسانان والانعام او چارپایان زناور حتی اذا اخذت الارض تر دې پورې چې کله ونیولو ځمکې زخرفها خپل رونق یعنی دغه ځمکه دې سره روښانه شوله رونق یعنی ښایسته شوله وزینت او ښایسته شوله دا ځمکه روښانه شو رونق پښتو کې څه ته رونق وایي نو پښتو کې هم چې یو شی ښایسته ښکاري رونق ورته وایي او دویم ورپسې څه شی زده ښایسته ځمکه ښایسته شو وظن اهلها او ګمان وکړو دغه اهل د دې دنیا انهم قادرون اهلها د خلکو ګمان وکړو چا د خلکو ګمان وکړو دا زرغونه ځمکه چې د چا ده که نه دې خلکو ګمان وکړله څه ګمان وکړله قادرون علیها دیو قدرت لري په دې باندې علیها نه مراد څه شی ده دغه زرغونه ځمکه باندې دوی قدرت لري چې دوی فایده واخلي له دې نه علیها نه مراد څه ده قادرون دی قدرت لري یعنی وظن اهلها ګمان وکړله اهل د دیو انهم قادرون چې یقینا دی قدرت لري علیها دیبنا د فایده اغستلو دوی دا ګمان وکړله اتاها امرنا پس راورسېدو ناګهانه امر زمونږه لیلا او نهارا د شپې او د ورځې فجعلناها حصیدا نو کړلو مونږ دې لره حصیدا ریبلې شوې کأن لم تغن بالامس گویا چې هړو دا ونه پرون یعنی یو شی چې زرغونه شي الله رب العالمین فرمای چې په دې باندې زمونږ حکم راشي دا فصلونه تباہ او برباد شي او داسې شي چې لکه د شپې ور باندې دغه آفت او مصیبت راشي که نه نو چې سبا شي داسې ورته ښکاري چې هړو دلته فصلونه ترجمې ته ګوره بیا په مطلب باندې تاسو پوه کومه کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون هم دغه شان دی بیانوو مونږ دغه آیتونه لقوم یتفکرون د هغه قوم د پاره څوک چې فکر کوي او غور او فکر د الله رب العالمین په قدرتونو کې کوي ما ته ګورئ اوس دلته الله رب العالمین فرمای انما مثل الحیات الدنیا وای د دنیا د ژوند مثال دا دی پشان د هغه اوبو دي چې مونږ نازلوو د څه شیز نه د اسمان نو چې کله د اسمان نه دا اوبه نازل شي نو تاسو خیال کړئ چې کله باران نه کیږي د ځمکه داسې مړه وي په دې کې فصل نه کیږي خو چې کله باران مسلسل وشي یا د ضرورت مقدار سره باران وشي د ځمکه وزرغونیږي د ځمکې نه شینکې راوځي د ځمکې نه فصل راوخیږي څه چل وشي فصل راوخیږي چې کله د ځمکې نه فصل راوخیږي د ځمکه زرغونه شي او ښایسته شي څه شي شي ښایسته شي دغه فصلونو مالکان یا دغه دنیا دغه کم خلک چې دی دیو دا ګمان کوي چې اوس خو دا فصل راغله او دا فصل پوخ شو ځمکه په دې ښایسته شوله او بس اوس په دې باندې څه آفت او مصیبت رانغې په خیر خیریت سره دا فصل زمونږه سر ته ورسېدلو بیا دیو دا ګمان کوي چې اوس خو دا فصل هم پوخ شو لکه مثال په طور غنم به راواخلو څه شی به راواخلو مثال په طور باندې به غنم به راواخلو دیو دا ګمان کوي چې دا غنم خو اوس پوخ شو دا غنم اوس پوخ شو تر دې وخته پورې په دې باندې څه مصیبت او څه بلا څه سیلاب څه هوا څه باران زیات ونه شو دا تباه شو مطلب دا فصل چې کله ورسېدو دوی ګمان وکړل چې اوس خو مونږ دې نه فایده اخیستلی شو اوس مونږ دې نه فایده اخیستلی شو دی چې کله دا ګمان وکړي چې اوس مونږ د دې فصل نه فایده اخیستلی شو نو ناګهانه په دې فصل باندې د الله طرف نه طوفان راشي سیلاب راشي یو قهر راشي دا فصل څه شي تباه شي د تباهي داسې طریقې سره وشي چې گویا اړو پرون دا شی زونه لکه مثال په تور باندې یو پټې مکمل زرغونه شوی دا خسته شوی دا فصل پکې را پیدا شوی دا او ماخام تشته کور ته زی بالکل فصل برابر دی خو ته چې سار را پاسې دوغه فصل داسې تباه شوی دا چې اړو پرون دلته هیڅ یو شی موجود نه و پرون دلته هیڅ یو شی موجود نه و لکه یو ځای باندې سیلاب راشي نو بیا داسې ښکاري چې دلته هم غټ غټ ونې یا فصلونه
نه ښکاري که نه ځکه چې هغه هر څه تباه شوی وي. نو الله تعالی فرمایي چې دا دنیا دغه ژوند چې کوم ده که نه دا هم مثال دغه اوبو د فصل دی چې دې خلکو به دا ګمان شي چې دا ژوند خو لا مونږ په ژوند کې صحتمند یو، مونږ په ژوند کې مال دولت لرو، مونږ په ژوند کې زندگی لرو، مونږ به د آخرت دپاره تیاریانې وکړو، مونږ به د آخرت دپاره تیاریانې وکړو. دا انسان په ځان باندې پوهه هم نشي چې په دې باندې څه راشي، مرګ راشي، چې کله مرګ ور باندې راشي بیا هر څه ختم شي. په آیت په مطلب پوه شوي. د ټولو خلاصه دا شوله چې کله یو زرغونه فصل راشي خلکو دا ګمان کوي چې اوس به مونږ دا کټ کو دا فصل دی نه به فایده واخلو، دیو ته پته هم نه لګي چې ناګهان هغه فصل څه شي ختم شي، چې ختم شي دی ونه فایده مو نه اخلي. دغه شان دغه دنیا ژوند مثال دی چې دغه دنیا په ژوند کې مونږ په دې سوچ او فکر کې نه اوسېږو چې اوس خو زما صحت روغ دی، اوس خو به زه نه مړ کېږم، اوس خو ما سره مال دولت دی، زه به د لوږې نه مرمه. الله فرمایي چې ګوره په دې ژوند په دنیا باندې باور ونه کړي، خپل دغه مال او په دولت باندې باور ونه کړي، ناګهانه امر د الله به داسې راشي چې بالکل روغ رامړ به وي، هارټ اټیک به وشي، مړ به شي، ختم به شي. بیا درته مخکې وایي والآیات فی هذا المعنى کثیرة، آیاتونه په دې معنا کې په قرآن مجید کې ډېر آیاتونه داسې دي، کثیرتون ډیر دی، یعنی په قرآن مجید کې په دې معنی سره آیتونه ډیر زیات دي، آیتونه ډیر زیات دي چې هغې کې بار بار دا وضاحت کېږي چې ګوره دا دنیا دغه ژوند دا فانی دی، د دنیا دغه ژوند دا ختمېدونکی دی. ولقد احسن القائل، لیکن یو شاعر ولقد په تحقیق سره ډیر زیات بهتره خبره کړې ده، ډیر زیات یو بهترین قول بیان کړی دی یو شاعر. صحیح ده که نه؟ قائل نه مراد څوک ده؟ شاعر ده. شاعر څه وایي؟ ان لله عبادا فتنا، بشک د الله رب العالمین د پاره بندگان د فتنا معنا څه شي د پوها، یعنی د الله رب العالمین د پاره داسې بندگان هم شته چې هغه څه شي دي، پوها دي. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه، هغه طلاق ورکړي دغه دنیا ته او یریدلې د دنیا د ازمایش او د فتنې نه. فتنه نه مراد څه شي ده؟ ازمایش ده. ښه قرآن کې هم راځي کنه المال والبنون که څنګه دی؟ څوک دی حافظ؟ حافظ کم جو دی؟ دا ولې د رمضان والا حافظان یې الله په قرآن کې هم فرمایي کنه چې دا مال او اولاد دا ستاسو دپاره فتنه ده، یعنی ازمایش دی. دلته دا معنی فتنه په معنی د څه شي سره شوه؟ ازمایش سره. دې دنیا ته طلاق ورکړله، یعنی دا دنیا ځان نه جدا کړله. ولی جدا کړه؟ دی ویریدو چې دا دنیا خو څه شیز ده؟ فتنه او ازمایش ده. فتنه او نظرو فیها فلما علمو، دیو نظر وکړله په دې کې په دې دنیا کې. فلما علمو، کله چې دیو پوهه شوله دا کم پوهان خلک چې بای انها لیست لحی وطنه، چې دا خو د ژوندي انسان دپاره وطن نه دی. لکه مطلب دا دی چې دیو کله غور او فکر په دې دنیا کې وکړله، دیو په دې خبره باندې پوه شوله چې دا دنیا خو د ژوندي انسان دپاره د همیشګري ځای نه دی، بلکې دا فنا کېدونکی دی که نه. جعلوها لجة واتخذو، جعلوها دیو وګرځوله، فیصله یې داسې وکړله لجة چې دا دنیا خو یو سمندر دی، یو ډوب سمندر دی. څه شیز ده؟ لجتن په معنی د څه شي سره؟ سمندر خو کم سمندر، ډیر زیات ډوب سمندر، یو گهرا سمندر دی. واتخذو دی ونیوله، څه شي کړله؟ ونیوله صالح الاعمال، نیک اعمال، فیها سفنه، په دغه دنیا کې کشتې. چې یو انسان په سمندر کې سفر کوي نو دا په څه کې به سفر کوي؟ په کشتې کې به سفر کوي که نه؟ نو د دې شعر مطلب څه دی؟ اوس ماته وګورئ. په ټکو په معنا پوه شوئ؟ نن تاسو ټیم کم دی نو یو ځل مې ځکه تاسو ته زر زر ویله. ښه د دې معنی دا ده چې په دې مخ د ځمکه باندې د الله تعالی نیکان بندگان دي، پوهه خلک هم شته. پوهه خلک هغه دي چې هغې دغه دنیا ته لته ورکړله، دا دنیا یې پرېښوستله، دنیا یې طلاقه کړله. کله چې انسان خپل ښځه طلاقه کوي نو د دې مطلب څه چې دا ښځه یې پرېښوسته که نه؟ ښځه یې پرېښوستله. دغه شان د دې نیکانو پوهانو خلکو دې دنیا څه کړله؟ پرېښوستله، طلاقه یې کړله. ولې؟ ځکه چې نظرو فیها فلما علمو، دیو په دې دنیا کې نظر وکړو، غور فکر وکړو، سوچ وکړو چې دا دنیا خو انها لیست لحی وطنه، چې دا دنیا خو د ژوندي ژوند کوون خلکو دپاره همیشه وطن نه دی، چې یو شی کې ستا همیشوالی نه وي او ته هغې خوند نشي اخیستلی همیشه، خو بس پرېږده که نه، د هغه څه غم وکړه څه چې همیشګري وي. همیشګري څه شی ده؟
آخرت دی درته وایي جعلوها لجة واتخذوا جعلوها دی وګرځوله دغه دنیا لره یو سمندر دنیا لره سمندر چې کله یو سمندر درته مخې ته وي نو دغه سمندر کې چې ته سفر کوي په څه شی باندې به کوي کشتۍ باندې به کوي درته وایي دا دنیا په مثال د څه شي ده د سمندر ده دنیا مثال ده سمندر ده په سمندر کې بغیر د کشتۍ نه انسان سفر نشي کولی چې څوک سمندر کې سفر کوي دی د لپاره ضروري دی چې دی په څه باندې سور شي په کشتۍ باندې دی وایي چې دا دنیا نه یو انسان داسې په اسانه خلاصېدلی نشي د دنیا نه یو انسان آخرت ته په اسانه باندې تګ نشي کولی نو واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا دی نیکانو پوهانو خلکو کشتۍ ونیوله په دنیا کې کشتۍ څه شی جوړ کړو نیک عملونه نه کشتۍ جوړ کړله یعنی دغه دنیا سفر چې کله یو انسان طی کوي د دنیا کې چې کله انسان سفر کوي نو دې لپاره ضروري ده چې دې نیک عملونه به کوي دغه نیک عملونه د دنیا نه به دا کس رسوي کوم ځای ته جنت ته به رسوي که یو انسان سره نیک اعمال نه وي او د مخکې سفر کوي چې انسان سفر کوي مخکې سمندر راشي او کشتۍ نه وي دی په دې سمندر کې ورتګ کوي نو څه به کېږي ډوبېږي به که نه هلاکېږي به دغه شانته یو انسان چې کله په د دنیا کې سفر کوي او دی سره د نیک اعمال نه وي دا انسان به چېرته رسېږي جهنم ته به رسېږي کله چې د نیک اعمالو نه خپل کشتۍ جوړ کړي دی به چېرته رسېږي خپل منزل مقصود جنت ته به رسېږي پوه شوئ څوک څوک پوه نه شو کافي دی دومره بس داسې به وایو خو تاسو یادوئ پرونی سبق مو